بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجي خپل ګرانو غیرتمنو پښتنو سره مخاطب دی. زه په دې لاره تلم، کور ته مې دا سودا راخیستې وه چې کله ما دا حالات وکتل وایي زه خپلو هغو انسانیت دپاره یو میسیج پرېږدم چې خپل دا میسیج واوري چې تاسو راشئ دا نږدې تاسو ته په دې بورډ یې باقاعده ورته لیکلي صفایي نصف ایمان ہے. هغه په وجود د ډسبین کې ځای شته او دا کچره دم دلته کې پروت دی. نو ډېره د افسوس خبره ده، د افسوس مقام دی. انسان ته وایي چې زه انسان یم، ما کې انسانیت دی او د انسانیت خلاف کار کوي. زه تاسو ته سوال کوم، برای مهرباني وکړئ دا ګل په شان کې دا ښایسته ښار دا ښایسته وساتئ. څه چې غوا لاله په لکۍ مرداره دی خوا وګورئ صفایي دي، دی خوا وګورئ صفا معقول، خو په دې معمولي ځای باندې هر څه مردار کوي. په دې باندې ما ته ځان بد نه ښکاري. اول به زه خپله ذاتي عمل پرې وکړم، بیا تاسو نه توقع وساتم. برای مهرباني وکړئ صفایي نیم ایمان دی، د صفایي خاص خیال ساتئ. دا ډسبین خالي پروت دی او دا کچره دلته کې پرته دی. ما ته ځان په دې بد نه ښکاري. زه چې هر څه کوم په دې باندې زما ایمان دی، صفایي نیم ایمان دی. تاسو کته شئ جی دا څومره نقصان دی، دې باندې انسان ته تکلیف رسېږي. چا و پښتو کې لاړ شي، څوک به ورسره زخمیان شي. الله نه ویریږئ. صفایي نصف ایمان دی، دا په اسلام کې راغلی دي. خو په دې باندې زه بد ښکاره نه شم. ما چې کومه صفایي وکړله که نه، ما چې دا بورډ وکتلو نو انشاءالله ما نه به الله خوشحال شوی. زه د پمپونو والا ته یو میسیج ورکوم، بخاصت یو کشر دا سوال ورته کوم چې برای مهرباني وکړئ تاسو د کروڑو انکم کاروبار دی، د خپل پمپ چې څومره صفایي خیال ساتئ که نه، همداسې مخې ته دا کچره مچره پرته وي، نو مهرباني وکړئ د دې هم خیال ساتئ. په دې باندې تاسو بد نه ښکارئ. او دا طریقه چې چا وکړه که نه چې په دې ایمان وي انشاءالله بده ورځ به نه